سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برددبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. درس شريف हुआ है اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو د دور حدیث طلباء نظام و د مدرسے متعلقین او د لوی اجتماع حاضرین مسلمانان ورو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن الحمدللہ پدغه دارالعلوم جامعہ فاروقیہ حاجی آباد تے مرگرہ کے دا بخاری شریف ختم دے یو لوی مدرسہ رستاسو پا دے علاقہ کے او الحمدللہ ہر کال دنینا گنش میرا عالمان فارغی او بیا دا بخاری شریف ختمی پر ما سر پروس کالم رابط نشوی وقت و دا بعض عوارض دا وجه شرکتو نشو او دا مدرسہ میں پڑھنبی ضروری دا ندی آبادی میں ولیدہ دا دی علماء سر مدرسین سر ملاقات شو تاسو سر ملاقات شو الحمدللہ ظلم خوشحال شو چی پدے علاقہ کے دا قرآن و سنت یا نوئی چمنستان شتدے چی دا غیر ندین دل میں خیر خوری دا علوم نبویہ خدمتم دل تکیگی عالمانم جوڑیگی او بیا دے طلباء کرامتا دینی تربیتم ورکو لکیگی او دا دعوت پلا رکیم دا طالبان استعمالی گی الحمدللہ.
دعوت و تبلیغ سرم یو ښه مضبوط نسبت لري، عملی نسبت. زمون ټولې مدرسې د دیوبند سره چې تعلق لري، دا ټولې دعوت و تبلیغ سره زمون ټول علما او طالبان جوړ دي الحمدلله. خدا مې واورېدل چې دلته کې باقاعده عملي طور باندې بیا د یک روزې او سې روزې جماعتونه موځي. زړه مې پې خوشحاله شو. الحمدلله. الله پاک دې مدرسې له ترقي ورکړي او د برادر عزیز و محترم جناب خالد صاحب چې د دې مدرسې نظم و نسق او خدمت کوي او نظم و نسق سنبالوي، هغه له دې الله مزید توفیق نصیب کړي او د هغه چې څومره محدثین او مدرسین استادان دي، الله یې د علم برکات نصیب کړي. زمانو آخري باب او حدیث دی او دې کې یو څو ضروري خبرې دي، خو عوام په دې مجلس کې ډېر ناست دي، نو په داسې مجلس کې زه طالبانو هغه خبرې کمې کوم، ځکه طالبانو چې هغه علمي اصطلاحات مونږ بیانو، صرفي خبرې وي او د نحوې خبرې وي، د بلاغت خبرې وي، او بیا د راویانو درایت الحدیث سره متعلق خبرې، نو په هغې د عام دوستان نه پوهېږي. صرف علما طبقه پې پوهېږي او طالبان او عام دوستان به پې پوه نه شي، نو هسې به زمونږ هغه مجلس بې ځایه لاړ شي. نو عوامي انداز کې د دې باب او د حدیث متعلق یو څو خبرې درته وکړم. دې طالبانو پکې خیر دی او دوه درې خبرې وکړم، نور عامې خبرې درته. زمانو دې کتاب ته بخاري شریف وایي، خدا د دې کتاب خپل نوم نه دی ورکړی. دی مولا صاحب دی کتاب له یو اوږد نوم یې ښولی دی، الجامع الصحیح المسند المختصر من احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه وایامه. خدا اوږد نوم یادولم ګراني او دا وینام ګراني، په دې وجه دې ته خلک صحیح د امام بخاري وایي یا جامع د امام بخاري ورته وایي، صحیح د امام بخاري یا جامع د امام بخاري، او بیا په بخاري شریف باندې مشهور دی. دا بخاري شریف ورته وایي. دا کتاب چې کوم مولا صاحب لیکلی دی، د هغه نوم دی محمد، د پلار نوم یې دی اسماعیل، د نیکه نوم یې دی ابراهیم، د نیکه د پلار نوم یې دی مغیره، او د نیکه نوم یې دی بردزبان، او بخارا سره تعلق د بخارا کې پیدا شوی دی، په دې نسبت ورته بخاري وایي. ما د ده کور لیدلی دی په بخارا کې، دا تقریبا 5-6 مرلې اندازه د ده کور دی، د ګټو او د خټو نه جوړ شوی دی. د پاسه پې د مدرسې بورډ لګېدلی دی، مدرسة الامام البخاري، خو جرنده وه جرنده. او بیا چې مو معلومات واغېستل، وی دا څه زمانه مخکې 500 سال مخکې د دین مدرسه وه، خو اوس چې د وروسته انقلاب نه پس شړه شوې ده، طالب پکې نو. بخارا کې زه ډېر وګرځېدم. بخارا د علم یو ډېر لوی داسې د علم یو باغچه وه، د دنیا مدرسې وې په بخارا کې یو زمانه کې. هغه مدرسې مولیدې په ټوله بخارا کې چې زه لاړم یو 2 کاله مخکې، صرف یو مدرسه پکې وه، نورې ټولې بندې وې. او هغه یوه مدرسې ته هم زه لاړم، د هغې 4 کاله نصاب و کورس، دا زمونږ نصاب یې پړاوه، درس نظامي، خو اختصار یې پکې کړی، او 141 طالبانو پکې هلکانو، نور پکې څوک نو. او نور مدرسو که چې وګرځېدو نو شکل به یې د مدرسې و دننه پکې مارکیټونه، ښځو پکې سوداګانې خرڅول. درونو داسې ځای نه مې پکې ولیدل چې شکل بلکل د درسګاه موږ سره یو رهبر و مرشد ورته وایي. وی دا مدرسې وې ټولې، نو پکې شراب خرڅېدل او شراب به پکې څښلی کېدل. ما وی یو وخت کې به په دې درسګاه کې د رسول الله مبارک د احادیثو درس کېده،
یا د قرآن شریف درس پکې ده. اوس پکې نیمې بربنډې جنکۍ سوداګانې خرڅوي او شرابونه پکې څښلې کېږي. دین پکې اوس نشته، بېدیني پکې ډېره زیاته ده. د مولۍ ګیره نشته چې کوم امامان دي جومات کې ورمخکې شي صحیح قرآن شریف هم وله نه ورځي امامانو له سرتور سر پینټ شرټ کې وي، نه ګیره شته او نه برېت شته. صرف چې په مصله ورمخکې شي دقسې یو چوغه پرته وي هغه واچوي او پټکې په سر کې چې منځو کې پټکې میخ تاویزان کې یو چوغه وباسي بار راوځي، بیا د امام او د مقتدي پته نه ده. نو د امام بخاري کور ما لیدلی واقعات یې ډېر دي، خو بالاختصار درته وایم چې تاسو ته دا پته ولګي چې زموږ د محدثینو څونه خدمت او خواري کړې. دی لا ماشوم و چې په سترګو ړوند شوی، نو مور بیا خدای ته ژړل. حافظ ابن حجر وایي بکت وابتهلت الی الله، ډېر یې وژړل او خدای پاک ته یې ظاهري عاجزي وکړه، یا الله چې زما کوم هوښیار بچی و او ما قصد کړی و چې په ده به د حضور پاک د احادیثو زده کړه کوم، نو خدای په سترګو ړوند شو، یا الله دا به څه کېږي. نو یو ځل اوږده وه او د شپې حضرت ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولید او ته یې ولې جانې وی چې کوم مې قابل بچی و او ما نیت کړی چې د حضور پاک د حدیثو خادم به یې جوړوم، نو په سترګو ړوند دی نو جانه. نو هغه وله بشارت ورکوي مبارک شه بچی د خدای په سترګو جوړ کړی دی. نو چې راویښه شو دا محمد یې وړه او راویښې کړ، نو خدای پاک په سترګو جوړ کړی. زموږ علما وایي د ابراهیم علیه السلام بشارت او د مور جانا او د مخکې نه نظر تیز و. نو مان اکثر طالبان تپوس کوي وایي هغه زمانه کې خو د نظر مشین نو او نه تا هغه وخت کې وي، تا ته څه پته لګي چې نظر یې تیز و. ما سره دلیل شته، د دې یو کتاب دی تاریخ کبیر د امام بخاري، دی وایي د دې تاریخ اکثر سما د شپې د سپومۍ رڼا ته لیکلی دی. نو چې د یو انسان د سپومۍ رڼا ته لیکل کوي نو تاسو خپل اندازه ولګوئ چې د ده نظر به څومره تېز. موږ خو د ورځې رڼا ته نظر نه لګي. اکثر ډرایور ته وایم خیال کوه سړی په روډ دی وی نه وی، ما ته وي سړی نه دی خر دی خر. نو موږ په ورځې د خر او د سړي بیان کې فرق نه شو کولی او دې د شپې د سپومۍ رڼا ته کتاب لیکي. نو په دې خپل علاقه کې علم حاصل کو، دې ته ماوراء النهر وي او لوی لوی اجله علما دغلته موجود وي. بیا دا ټوله خراساني علاقه کې لا ماشوم و راکوټې چې د حدیثو حافظ ته خدای پاک جوړ کړ. یو داخلي یو عالم و په هغه باندې په ماشوموالي کې په یو سند کې ردم کړ. بیا مور سره راغی د بیت الله حج له، یو دی یو بل ورور احمد، نو چې د حج نه فارغ شو مور یې طواف وده وکړ. نو د بیت الله په خوا کې دی د مور نه مطالبه کوي، وی مورې تا زه د الله نه څه غوښتې؟ وی بچې د حضور پاک د احادیثو د علم دپاره. نو وی مورې حدیث خو په دې علاقه کې دی په مکه مدینه کې، ته ځه او ما پرېږده. نو دې کشر مور په یارېده چې خدای دا بچې رانه ضایع نه شي، ولیکن د مور یم شوق ده چې دنه خدای محدث جوړ کړي. نو د بیت الله په خوا کې مور الله ته لاسونه اوچت کړل او ډېر زیات یې وژړل، ځکه یو راکوټې بچې د ځان نه جدا کول ګران کار دی. نه هغه زمانه کې وارلس سسټم و، نه ټیلیفون و، نه موبایل، نه فلین کوچ و، نه جز. خلکو به پاسونو په اوښانو سفرې کولې. نو ډېر زیات یې مور وژړل، دې هم ځان سره وژړل. نو مور ته وی مورې مه جاړه، د الله نه ما له سوال وکړه چې خدای مې کامیاب کړي، فکر مه کوه الله به زما مدد کوي. نو مورې بیت الله ته وژړله، وی یا الله فوضته الیک، خدای ما تا ته وسپاره، فاحفظه بما تحفظ به عبادک الصالحین، خدای چې د نیکانو بندګانو ته څنګه حفاظت کوي دقسې زما ردې بچي حفاظت وکړه. په جړا کې ته مور رخصت شو، دی یې پرېښود. وی پلار چې مې مړ شو، دی وایي زما د پلار په مال کې 1 روپۍ حرامه سکه مشتبه نه وه.
دا ټول مال مور راکړه او د علم په طلب کې مې استعمال کړه او ما د خپل شیخ علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلی دي چې په هغه زمانه کې څومره دنیا ونه په ټوله باندې وګرځې د علم د حصول لپاره په ټوله دنیا وګرځې مکې ته تللی دی مدینې ته تللی دی شام ته یمن ته هغه زمانه کې دا اردن او فلسطین او چې دا اوس د سوریا وایي دې ټولو ته به شام وي مصر ته تللی دی یمن ته تللی دی کوفه او بصره په دې علاقو ګرځېدلی دی او خراساني علاقې هغه زمانه کې د افغانستان او ایران څخه حصه او دا چې کوم ریاستونه دي د ازبکستان دا تاجکستان و غیره دې ټولو ته به خراسان وي په دې ټولو ګرځي ځان سره حدیث لیکل او یادول به وی داسې وخت په ما تیر شوی دی امام بخاري وایي چې ما یو شواروز په یو بادام او دو بادامو ګزاره کړې په دمشق کې د یو شیخ نه مې سبق وی نو ما سر پیسې ختمې وې سم نو دا چې حدیث به مې واورېده نو د وینو دستونه را باندې ولګېدل نو ما به منډې کړې او دست به مې مات کړه بیا به رالم او دست به مې وکړ بیا به صحرا ته لاړم پټي ته بیا به رالم او دست به مې وکړ او بیا به کېناستم حدیثو ته ډېر تکلیف وراله و یو بوډا بابا ما ته وي بچې دا منډې ترړې دې شروع کړې څه چل دی ما بابا جي دستونه مې وی کور تلا او پیاله کې روټه خوشته کړې وه په تیلو کې د زیتون مالې راوړه داوانه مې بابا جي په ما خو طبیب ډوډۍ بنده کړې ای بچې ته دا وخوره زما د لاس خدای به خیر وی چې روټه مې وخوړه نیم ښه شو وی بابا لاړ یو پیاله نوره روټۍ راوړه تیل یې پکې نوره مچولې وی دا وخوره وی چې امې وخوړه خدای ښه کړم مې بابا جي دا په دې کې د څه دارو اچولي زه خو خدای ټیک ټاک کړم د خېټې دړم ختم شو دستونه هم ښه شو وی بچې اسم پکې نو خو څو ورځې تا ته ما کتل ستا روټۍ نه وه نو زمونږ دا حکیمان او طبیبان وایي وی دا کلمې مومنټ کوي حرکت کوي نو کدی کې سنی نو دا خپل دیوال د کلمې د بل سره جنگيږي دا کلمه یو بل سره نو دا زخم شي او ویني شي نو استا بچي کلمې سپورې شوی وي یو بل سره جنگېدې نو زخم شوی وي نو ما د کلمې غوړې کړې نو په خپل ټیک ټاک شي داسې ژوند دې تیر کړ او څومره د تقوا ژوند یو ځل ورته چاوي یو حدیث دی یو مولوي صاحب سره نو امام بخاري وایي تاریخ کې خپله لیکي وی یو میاشت مزل مې ورسره پسې وکړه یو میاشت آسان کار نه یو حدیث ده وی چې ورسېدم تپوس مې وکړ چاوي چې د هغه نه اس تښتېدلی دی ځنګل ته تللی دی نو ما یو وخت نه ضایع کوم ورپسې ځنګل ته لاړم نو هغه اس رانیوه نو دا خلک چې اس رانیسي نو تشه زولی ورته داسې راماته کړي اس ګوبانو کې چې دی کې خوراک دی نو زولی لکه چرګ چې څوک نیسي تش موټې ورته نیسي نو اس راغی درونی و زولی ښکته وغورځوله امام بخاري ورته وي په دې زولی کې دې څه دي وی سم پکې نشته وی دا دې ولې راغونډه کړې وه وی دا اس مې پرې رانیوه وی انا لله و انا الیه راجعون ما ته خو چاوي چې تا سره د حضور پاک یو حدیث دی د خدای ساده یو میاشت مزل مې درپسې وکړه وی راځه یو نه دی ډېر دی چې درته بیان کړم وی اوس مې ورته حاجت نشته تا اس سره دوکه وکړه یریږم ما سره د حضور پاک په احادیثو کې دوکه ونه کړي دغسې دی نو اس سره دوکه ګناه نه ده په شریعت کې دلته بعضې خلک سوال کوي اس سره دوکه کول چې اس په یو طریقه رونیسي دا خو دوکه نه ده دا خو ښه خبره ده اس په کومه طریقه رانیسي لیکن وروڼو زموږ په دې احادیثو کې په دې رجال او راویانو کې د راوي دپاره یو څو شرطونه دي یو پکې دا چې دی به د مروت خلاف کار نه کوي دی به خلاف مروت کار نه کوي اوس کې چې کم کار ښه نه ښکاري د هغې نه به ځان ساتي
لکه زموږ علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په مقدمه د فتح الملهم کې لیکلی دي وایي که هسې څوک سرتور سر په دې بازار کې ګرځي نو هغه د دا ګناه نه ده خو مولا او عالم که سرتور سر په بازار کې ګرځي هغه له دا خلاف مروت ته دې د حدیث راوي نشي جوړولی او زه اکثر د خپلو طالبانو ته وایم که څوک په بازار کې کېناست او چولې خوري چولې بازار کې خرڅېږي که هغې ته کېناست یا لرې خوري یا چولې خوري نو خیر دی که خوري خو که شیخ الحدیث دی یا مفتی صاحب دی او بازار کې په کرسی کېناستا چولو وانا ته او ورته چولې واچي او دی وایي چې چټني پکې یو دوه سمچۍ نور هم وروله یا د لرې تال ته کېناست دا د ده دپاره خلاف مروت دی خلک په یو ګوره مولي صاحب ته وږی شوی دی غریب هغه د په شونډو یې چټني رابېږي او ګیرې هم ټول د چټنۍ نه لړلې ده نو دا د راوي دپاره او د محدث دپاره یو شرط دی چې دی به د هغه سید نظر ساتي چې عرف کې ښه نه ښکاري نو اس که یو سړی په دوکه رانیسي خیر دی خو کم از کم ملا صاحب دا کار نه کوي داسې تیران یو ګیلاس کې ومانه یو ځل د کشتۍ په سفر ته روڼو نو زموږ دا مولیان صاحبان خو وي سادهګان د دین په کار کې خدای لویه پویه ورکړي او د دنیا په معاملاتو کې دا غریبانان سادهګان ما د خپل باباجي نه اورېدلي مولانا مفتی شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه وی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یو ځل په درس کې وفرمایل چې د غنم داونه څومره د غنم بوټي نه د غنم ونه چې دا څونه او ما د والد صاحب خپل نه اورېدلي وی مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه به په درس کې وي چې دا سیکل څومره تیل غواړي مونږ ورته وی سیکل خو په تیلو نه چلیږي وی ښاغه زوی مې هر سهار راځي او راته وی سیکل کې تیل خلاص دي پیسې راکړه او پخوا به د چابې ګړی وی سو د اټومیټک دي که نه چابي به یې ورکوله شواروس کې یو ځل نو چې ګړی به یې ودرېد چابي به خلاصه شو ګړی به روانه شوه نه چلېږي د ګړی په چابۍ نه پوهې د طالبانو به له چابي ورکړو روانه د دنیا کار کې علما زمونږ سادهګان دي او د مسلمان هم دا صفت دی غیر الکریم او د دین په کار کې چې بیا د هغوی علم ته د انورشاه کشمیري وګورئ یا د مولانا ادریس کاندهلوي نو حیران به شي چې څومره علم خدای ورکړی نو د سره پیسې وې هغې شمېرلې پخوا هغه ډبلې روپۍ نو یو غل ورته شیشه غشتی نو چې دا هغه پیسې تیلی کې واچولې غل ته پته و چې دومره پیسې دي او د تیلی رنګ هم غل ته معلوم شو او د تیلی هغه مزې معلوم کړه چې دا مزې دی او دا تیلی ده نو چې دی روان شو نو غل هم ورپسې روان شو چې دا تیلی به دې کوم ځای ووه نو دې کشتۍ ته وخت نو غل هم ورپسې وخت نو چې سمند د کشتۍ لاړه نو غل اواز وکړه وی خدای مبخه ما نه یو تیلی روکه شوې د دې رنګ دی او د مزې دا رنګ دی او دومره پکې 1000 روپۍ دي ما له خپله تیلی راکړې امام بخاري حیران شو چې خدایا زما د روپو شمېر هم دې خبیث ته معلوم دی او د تیلی رنګ هم معلوم دی او مزې هم دا څه مسله ده او خو منځ کې چې دې شمېرلې هغه ورته کتل غله خو ډېر هوښیار یو ځل یې چغه وواله بیا وواله بیا وواله اخیره کې خلکو ورته ویې څه چغې دې جوړې کړې دي خو چې په چا کې شک یې هغه ولټوه نو غل هوښیار و نیغ په امام بخاري رانغې د بل ځای نه یې شروع وکړه یو لټی بل لټی بل اخیره کې امام بخاري له راغی نو چې راغی نو دې هم ښه ولټه خو تیلی برآمد نه شو نو چې کشتۍ منزل مقصود ته ورسېد امام بخاري ترې کوز شو او څه منځ روان شو نو غل هم ورپسې ولګېد نو غل ورته وایي کاکا ورورې ودرېږه ودرېد وی نور تم خپې او زم خپې خوا تیلی دې څه کړه هغه یې سپېره بچیه تا را باندې د غلا دعوه ونه کړه نو وی ټیک شو خو تیلی دې څه کړه وی چې تا دعوه وکړه زه غلې غوندې د کشتۍ غاړې ته شم نو هغه تیلی مې غونډه دریاب ته وغورځوله وی دا ولې خو بلا پیسې دراهم خو یا به ستا شوې او یا به زما شوې وه که نه وی ستا کېدې نه شوه ما له خدای علم را کړی دی
نو بیا د کشته نه دریاب ته ولې غورځوله وی ساده سړی تا ته څه پته لګي چې زه څه کار کوم زه د حضور پاک د احادیثو خدمت کوم سبا به تاریخ لیکي چې په امام بخاري په محمد ابن اسماعیل په کشته کې د غلا دعوه شوې ده اگر چې دعوه دروغ ده خو د چا زړه کې رانشي چې رښتیا غلا نه کړې زما حدیث به څوک نه قبلوي نو خیر دی که زما زرګونه روپۍ او دراهم دریاب ته لو شوې هېڅ پروا نشته خو چې زما د وجې د رسول الله مبارک په احادیثو په لمن داغ رانشي دومره تقوا او مروت پکې دا حدیث ټول لا جمع کړل نو بیا صفا کول نو صفا یې د مکې مکرمې نه شروع کړه او بیا لار مدینه منورې ته نو فی روضة من ریاض الجنة هلته ناستو نو یو حدیث په صفا لیکه نو راده قول درته ویم د طالبانو ته دی وایي ما کتبت حدیثا الا اغتسلت وصلیت رکعتین واستخرت الله تعالی حتی استيقنت صحته وی د هر حدیث د مخکې مې غسل کړی 2 رکعاته مې نفل کړی دی او د هر حدیث د مخکې مې استخاره کړی ده نو سره د مکرراتو په دې کتاب کې تقریبا 19,000 احادیث دي داسې کا لکه چې دې کتاب له د 19,000 کرته غسل کړی دی 19,000 یې ولې استخارې کړي دي او تقریبا 15,000 رکعات یې ولې لمونځ کړی دی نو خدای به قبولیت ورکوي که به نه ورکوي دومره قبولیت خدای ورکړه چې تر څو دا کتاب چا نه ویلي موږ ورته عالم نه وایو او نه ولا سند ورکوو نه ورته پټکې په سره او چې دا کتاب وایي نو موږ ورته اوس ملا صاحب وایو اعتماد پرې کوو سند ورکوو پټکې په سره دا خدای پاک دې له قبولیت ورکړو چې یو حدیث به یې لیکه نو قلم به یې تېره کاو ابوره به یې ځان سره جمع کوله نو چا ورته وی چې یو ځل قلم تیره کړي هغه د لرګي د خوړلې قلمان به چې یو ځل د قلم تیره کړي نو بس دا کافي دی بار بار یې ولې تیره کړي وی دا بوره مې پکار ده نو چې کله مړ کېده نو وصیت یې وکړ وی دا هغه بوره ده چې په دې ما د حضور پاک مبارک احادیث لیکلي دي نو که زه مړ شم غسل نه کوې دا بوره په خشاک کې واچوې چې د دې تو اوبو ته ورسي او د اوبو تو زما وجود ته ورسي ممکن د خدای رحم وکړي او ځان سره به د حضور پاک ویښته مبارک ګرځول ځان نه به یې نه جدا کړو رون ډېر اوږده واقعات یې د ټول درته نه ویم مشتمونه خروار یو څو درته ویم د اخر زمانه کې راغی د خپل وطن بخارا ته راغی نو د دې علماو مخالفین پاره زمانه کې ډېر اصل کې د مولا لوی دشمن شیطان دی د علماو کار سره د دین خدمت د علماو کار څه دی د پیغمبر مبارک مشن د علماو کار څه دی قرآن و سنت خلقو ته رسول خلقو ته خپله ښکلې عقیده او اعمال او اخلاق رسول شیطان خدا نه برداشت کوي نو شیطان د خلقو په زړونو کې د مولا مخالفت راوړي دا چل دی پکې او دا دی او دا دی دا نو دم د دین خدمت کو او هغه زمانه کې چې کومې باطلې ډلې وې لکه معتزله جهمیه مرجئه روافض فلاسفه قدریه مجسمه په دې ټولو فرقو به ورسره ردم کو په دې کتاب کې هم پرې ردونه کړي نو مخالفین یې ډېرو نو چې دې بخارا ته راغی د بخارا ګورنر ورته چا ولمساو نو هغه ورته یو بانه جوړه کړه نو ورته وی دا کتاب به راوړې او زما په محل کې به زما بچو ته ښې د وی د درباري ملا نه لا وزل العلم علم نسبکو سبا براشم دربار ته ستا بچو ته به کتاب خیم نو ما ته به نوکران وي چې نن خو هغه اوده دي نن خو ستړي دي نن خو میټینګ دی نن خو ښکار له تللی دي نن سیل له تللی دي نو زه به بخاري وړم راوړم دا کار نشم کولی نو بادشاه ورته وی ډېره ښه ده زما بچي به تاله درځي خو دا کتاب چې ورته ښې نورو طالبانو سره یو ځای مه کښېنوه دې غریبانانو سره ځان له ورته ښایه ده وی چې چا کې کبري هغه ته زه سبق نه ښیم کبرجن ته نه ښیم کبرجن علم زده کولی نشي او بخاري کې به تاسو ویلي چې د علم د حصول یو څو موانع دي یو پکې تکبر دی نو چې ستا بچو کې دومره کبر دی چې د نورو طالبانو سره یو ځای ناسته نه خوښوي نو ماله مه رالیږه هغه وایي زما د علاقې نه وځم د بخارا نه جلا وطن
ایڈنٹی کارڈ او شناختی کارڈ نیشنلٹی والا کینسل کړه چې ته به دلته نه اوسېږي. نو راغی سمرقند ته، د سمرقند ته تللی، د تاشقند نه یو 4 ګنټې مزل دی ورته موټروی باندې، او په سمرقند کې د امیر تیمور قبر دی او د هغه سینسي بلا آلات د هغه زمانې پکې پراته دي، سینسي اما ولیدل په خپله، او د حضرت عباس رضی الله عنه د زوی د قسم رضی الله عنه قبر هم دی پکې. نو هغې سره یو 20-22 کیلومیټر د بخارا په روډ باندې د ده دوست رشته دارانو او یو کلی او خرطنګ هلته نه، هلته دیره شو. نو چې دیره شو د طالبانو یو بیړ پرې راغی د علم د طلب دپاره، ځکه لوی د حدیثو حافظ. نو د سمرقند گورنر ویلې یاره دې ملا صاحب باندې خو خلک راغونډې سینما ته مشکلات جوړ نه کړي. علماء کار څه دی؟ هغې خو د ریاست او د وطن حفاظت کوي. قسم دې زمونږ د خپل ملک داسې خوښ دی، داسې لکه خپل کور هم چې خوښ دی. پاکستان خو زمونږ کور دی، زمونږ ملک دی، زمونږ خوښ دی، زمونږ ورسره مینه ده. خپل کور هم خوښ دی که نه؟ نو دا وطن هم زمونږ خوښ دی. دا وطن هم موږ آباد غوښتل غواړو چې دا وطن آبادي او د دې وطن د مسلمانانو او د عوامو او د سرکاري خلقو یو اتفاق او یو اتحاد دی. دا خوند کوي. څوک پولیس والا دي غریبانان، هغوی دننه ستا خدمت کوي. موږ نه مخکې وروسته دا پولیس والا غریبانان منډې وایي امن و امان دپاره. که فوج والا دي ستا د سرحداتو حفاظت کوي او دفاع کوي، دشمن حمله ونه کوي. او که سرکاري سکولونه کالجونه دي ستا بچو ته ساینس ښیي، ډاکټري انجینري ورته ښیي. دا هم ضروري څیزونه دي چې یو سړی ډاکټر نه شي او زما علاج ونه کړي، زه به روجي څنګه نیسم. انجینیر نه شي، ما له سړک دا بلډینګ خو انجینیر جوړ کړی، زه به سبق کم ځای ښیم. نو په دې ملک کې د هر چا خپل حصه شته، هر څوک پکې خپل خدمت کوي، او علما او طالبان پکې خپل خدمت کوي چې خلکو ته د حضور پاک ښکلې عقیده وښیي، د هغې اخلاق او د هغې اعمال او د دین خدمت پکې وکړي. خو هغه ظالم ویلې، نو هغه میټینګ راوغوښته ګورنر د سمرقند او د ده د اخراج فیصله وکړه. وی دا ملا صاحب وباسي. د مارونو ماسخوتن اطلاع ورته ورسېدل، وی د سمرقند گورنر هم ستا د اخراج فیصله وکړه او باسي دی. یاره نو هغه ځای چې زه وګورم ما له ژړا راشي چې د څومره وژړل، څومره لوی عالم ویې ژړل. خدای پاک دی لاس اوچت کړی او څه وایي؟ اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت. یا خدایه ستا ځمکه څومره فراخه ده، خو خدایه په ما تنګه ده. دې دومره اوږده ځمکه کې دې غرونه او شاڼې او بیابان او ښارونه او بانډې میرې شولګرې زما ځای پکې نشته. خدای څوک مې یو ځای نه یو خوا شړي، څوک مې بل خوا شړي. اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت. خدای ستا ځمکه ډېره پراخه ده خو په ما تنګه ده. فاقبضني الیک غیر مفتون. خدای ځان ته مې قبض که، بس د دنیا نه مې نور لرک، خو د فتنې د مرګه مې وساته. نو زموږ علما وایي د مرګ سوال ګناه ده، نه به کوې. لا یموتن لا یتمنین احدکم الموت، مرګ تمنا به نه کوي. ان کان محسنا فلعله ان یزداد وان کان مسیئا فلعله ان یستعتب. که دې نیک دي نیکي به زیاته کړي، او که دې ګناهګار دي توبه به وباسي، الله به راضي کړي، د مرګ سوال به نه کوي. خو چې په دین څوک یېرېږي د مرګ سوال کولی شي. امام بخاري په دین ویېرېد، د مرګ سوال یې وکړه. نو اوده شو په خوب کې ترې خولې لاړې او سامتې نه وفات شو. دومره لوی عالم په ژوند تنګ دی غریب د ظالمانو د لاس. نو خوا کې کلي کې یو ملا صاحب خوب ولید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مې په خوب کې ولید، ورسره ګڼ شمېر ملګري وی ما ته تپوس وکړه حضرت څه کوې؟ وی د امام بخاري استقبال له راغلی ما. وی چې ویښ شم نو لکې مې سودا وه، نو په اس مې خپه واړوله، خرطنګ ته لاړم. نو چې ورسېدم نو د ژړا اوازونه مې واورېدل. ما وی څه چلو شو؟ وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو. نو دا کتاب هغه مولا لیکلی دی چې د ځنکدن وخت کې د روح استقبال محمد مصطفی کوي صلی الله علیه وسلم.
او بیا چې دفن که د قبر نه به خوشبویي تله نو خلکو به خاورې تختولې د خوشبویۍ دپاره نو شاګردانو به بیا خاورې چولې بیا به خلکو تختولې بیا به اچولې نو بیا شاګردانو الله ته سوال وکړ وی الله ته د برکتونه خلکو ته ښیې او میانس کې مونږ په هغه مخته یو هر وخت قبر جوړو او بیا په قبر لرګین کې ښودل نو خوشبو بنده شوه دې قبر لتلې بره ماډل قبر دی داسې لکه دا دی چې اوچتې ماډل قبر د ماربلو خلک هغې ته راتاویږي ډېر خلک یې قبر ته راځي هلته چې واده وشي نو هلک او جنۍ د واده نه پس چې کوم دی د یو نیک سړي قبر یې ته ځي او راځي او مونږ لاندې څوک نه پرېږدي لاندې داسې لکه داسې ځای دی لکه دا مونږ چې پرې ناست یو لاندې دروازه د اصل قبر لاندې دی مالته یو ډسپي صاحب هغه سره بیا مونږ خپل تعارف وکړو نو هغه راته دروازه کولاو کړو لاندې ورکوز شو یاره په خدای یقین وکړې زما ورونه چې ورکوز شو په قبر یو شین څادر پروت و د نسب یې پې لیکلي او لاندې پکې خشته قالین هم پروت و کرسی هم پرتې وي چې څوک بادشاه راشي لاندې ورکوزېږي چې دې قبر ته ودرېدم ما له بې اختیاره ژړا راغله مې خدای د علم غر لاندې پروت دی د پیغمبر د سنتو دریاب لاندې خدای پروت دی هغه انسان نن د خاورو کې پروت دی چې څومره د پیغمبر د حدیثو لپاره محنت کړی ما نه هر څه هیر شو هر څه مې هیر شو حدیثي صاحب ما ته وایي 15 منټه ټایم مې درکړی زیات به نه تېری بار بار به ویروزه او اتفاق د ورونو تاسو ته ویم په دغه میاشت یوه نیمه میاشت کې ما 12 ځله امام بخاري په خوب کې لیدل ما ورته 12 ځله خو مې دا په دې میاشت کې په خوب کې لیدلی او د کتاب خیم او د کوم ځای نه راغلی خامخا ماله ټایم راکړي هغه بیا غریب بار ووته ډېر ساعت هم تېر که ما سره یو 3 ملګري نورو ومې جلل دی هر څه رانه هیر شو دونه هیبت مې پړه راغی اخره کې راته خپل سند مې ذهن ته راغی نو ځان نه مې شروع کړه نو امام بخاري پورې مې ورسه دا مې په زوره وویل نو بیا د ده لومبی حدیث ته انما الاعمال بالنیات سندن او اخیري حدیث سندن دا مې وویل لوی شخصیت دا کتاب لیکلی او کتاب د څه شي دی کتاب د انجینرۍ د ډاکټرۍ د طب سیوکس فزکس کیمسټرۍ نه دی کتاب ټول د رسول الله مبارک حالات دی پکې د عقیدې څنګه اوسې فرمایلی دي عمل یې څنګه اوسې فرمایي اخلاق یې څنګه او هغه څیزونه هم د حضور پاک ذکر کړي دي چې موږ پې مکلف نه یو حضور پاک په لاره به څنګه ته حرکات سکنات د خوب یې څنګه او خوب یې څنګه کړی دی روزې مبارک یې څنګه وي غاښونه مبارک یې څنګه بیبیانو سره څه ژوند و بچو سره مسلمانانو سره دا ټول یې پکې لیکلی دی څوک چې د حدیثو درس کوي د ده نقشه ټوله د پیغمبر مخې ته پرته او دې ټول د حضور پاک نه تاویږي راتاویږي نو کتاب څومره قیمتي او مصنف څومره قیمتي دا طالبانو ته دلیل نیلی مې وایي دا کتاب امام بخاری لیکه اوس به راشو یو دویمې خبره ده بل اختصار ده چې امام بخاری د آخري باب د کتاب سره څه مناسبت دی کتاب الرد علی الجهمیة وغیرهم نو د غیرهم او جهمیه په دوی رد کوي په معتزله هم رد کوي په خوارج هم کوي او په بعض حنابله هم کوي د مناسبت شو او د مخکې باب سره څه مناسبت دی نو هغې کې مرد په بعض حنابله وکړي د تاسو پویوم انشاءالله او باب قرات الفجر والمنافق دلته په بعض حنابله ورد کوي او یو بل مبحث دلته زموږ علما ذکر کوي هغې ښې مبسوط وي زه به یې مختصر وایم ربط الخاتمة بالفاتحه ورته وایي چې لومبی کتاب الایمان آخر کې کتاب التوحید ولې راوړو معترض سوال کوي که نه چې دا کتاب هم دا عقایدو دی او کتاب الایمان هم دا عقایدو دی دا به د هغې څه ګرځولی وکړه ځان دی ولې ذکر کړه په آخر هغه هم رد کوي په مرجعه او په نورو فرقو باطلو او دې کې په بعضې فرقو باطلو د عقیدې په بنیاد چې کوم دي رد کوي نو دی د هغې څه ولې نه ګرځولی چې ځان دی ذکر کړه لومبی باب د وحی اخر کې د وزن د عمل لومبی حدیث د نیت اخر کې د ثقل د میزان د اول یې راوړل نو زموږ علما دې ته ربط الخاتمة بالفاتحه وایي خو زه دا تعبیر نه کوم
د خپلو طالبانو ته یم ربت خدا هغه دوه څیزونو منځ کې وي چې څه ناڅه قرب پکې وي. دا خو یو د کتاب اخر دی او بل د کتاب په عمل کې. دته دا تعبیر کوم چې حسن النظم والترتیب د امام بخاري رحمت الله علیه. نو لومبیم د معتقداتو باب د آخر کې نو حافظ ابن حجر وی شروع د اشرف نو اختتام په اشرف. عقیده اشرف ده په نسبت د نورو څیزونو باندې. دویم دا چې اهتماما خطیب کې تقریر کوي، محتم بشان شی مخکې کوي، بیا میانس کې مثالونه او واقعات ذکر کی، بیا هغه محتم بشان شی اخر کې ذکر کی. خلاصه نو د لومبي معتقدات راوړل او اخر کې معتقدات دا محتم بشان دي په نسبت د اعمالو. ولې که ډېر نیکۍ او جهادونه او منځونه او اعمالو کې خو ایمان دی په اول کې نه نو هم فایده نه لري، او که آخر کې ایمان لار هم فایده نه لري. که نور اعمال دی نو صرف ایمان او بیا به هم جنت ته دی، آخر کې به دی خدای به، او که نور اعمال وسره نو دخول اولی بشي. خو که اعمال دی و ایمان نو جنت په سترګو هم نشي لیدی. اهتماما او یا دریم څه دریم هم درته ویم اول کې امرد وکړه ففراق باطلو په آخر کې نو تا پوهیږي چې ګورې هر وخت ځان تیار ساته رسته په فرق باطلو باندې. او څلورم درته یو بل دویم توقفا دا راته زه وایم دا دوه جلده کتاب بدأن موقوفه دی په صحت د اعتقاد او اختتاما هم موقوفه دی په صحت د اعتقاد. لاول به اعتقاد ټیک ساتي بیا دوه جلده کتاب وایه او اخر کې هم سوچو که چې زما عقیده ټیک تا نه ګډه وډه شوې درنه نه. امام محمد صاحب په سیر صغیر کې یو حدیث راوړی دی درته وایي داسې دی ښه من کان اول کلامه و آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. مشهور خدا دی چې من کان آخر کلامه دخل الجنه. ای کې داسې من کان اول کلامه و آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. دا څلور وجه شوي. لومبې د وحی نه ولې شروع کړه او اخر کې په وزن د عمل باب ولې ختم کړه. دې کې رونو درې وجې دي خو درته یو ذکر کوم دلته. مونږ خپلو طالبانو ته درې وجې وایو. یو وجه ادا چې دا دوه جلده کتاب د نقلیاتو سره تعلق دی، د حضور پاک احادیث دي او منقول شي باندې به ال اعتماد کوي چې استناد وحی ته او فائدې ظاهري کی په وزن فائدہ آخره کې راځي. او لومبي حدیث د نیت او اخر د ثقل د میزان دا ولې وی دنیا کې د عمل تعلق د نیت سره دی. که نیت خو نو عمل مقبول دی او که نیت خراب او عمل مردود. که نیت څومره اعلی او ثواب هغومره زیات دی او که نیت کمزور او ثواب کم دی. او اخر کې بیا د ثقل د میزان راوړو څه ته اشارت دی چې که چېرته ثقل پکې مقبول او که ثقل نو مردود. بس دا مختصر. اوس براشو اصل مقصد درو دام د تپساده پښتو کې وایي چې امام بخاري غرض څه دی د انعقاد د ترجمه الباب. مشهوره خو داسې ده چې دا رد کوي په معتزله. دلته موږ خپلو طالبانو ته د معتزله تاریخ بیانو خو دا وخت کم دی هغه ته نشم ویلی. بیا د معتزله مقاصد بیانو چې د هغوی د دین دارومدار په کومو مقاصدو دی. هم ګران دي توحید او عدل او وعد او وعید وغیره هم نشي. صرف دا به راته ویل چې د معتزله د ګمراهۍ اسباب به راته وویل. د ګمراهۍ درې اسباب دي. یو تحسین الظن بالعقل، دی په عقل ښه ګمان کوي، بس عقل چې کوم شی اخلي هغه مني او چې عقل د کوم څیز ته نه رسي هغه نه مني. دویم اتباع الهوا د خواهش تعبیر. او دریم چې دی نو هغه د دوی جهل دی به مقاصد شرع. درې خبرې شوې دې درېو خبرو ګمراهان کړي. الجهل بمقاصد الشرع، شریعت د مقاصدو نه ناخبر دي. او دویم اتباع الهوا او دریم تحسین الظن بالعقل. خراب عقیدې ورته سپیرو دي د وزن د عمل نه منکرو. تلوي نشته د قیامت پرستي نیکي بدي په تللی کې. کرامت د اولیاء نشته. معجزات د پیغمبرانو نه منکر دي. معجزه انشقاق القمر چې قرآن کې راځي کوم تعبیر فاسده کوي.
دینا منکر عذاب قبر نم انکار کئی گوری دا روح دا عذاب دا نخد جسد دا عذاب اغینم دی منکر دی دمون اچولو نم دی منکر دی اصلح دا عبادو پا اللہ واجب دی دا دا دوی عقیدہ دا پولم نمانی پول سویرات چرا دوزخ دا پاسا پول دی وی اے ٹول عقل کی روان دی وی دا پول چی تاسو ما اشتا او دا توری نا تیره دی او دا ویختنا ناری دی پا دی بسوک سنگ تیرو یو بوډای د شپې جاړل نو نوسه ویښه شوه وی ادې ولې جاړې وی ملا صاحب پرون تقریر کو چې یو پول دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو جاړم په دې چې زما خو دا کونډی ګوډې خوږېږي زه ورپې څنګه ده نو هغې ورته وی د خوبه دې ویستو چې نشې تللی مه دا خوارې د مور کور دی څه ما وی کله دې خو کبري به په ورده اب منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ورود ګر داخلي دو ته وی تیرې دو ته نو په علاقه کې په خوايو خسر شیخ وندې مولا نو خو خسر نکسان ناغه تقریر کا د دې پولیس ورات دا ذکر کړو چې د وخت نه لري د توري نه تیرې یو مقتدی ولا چا وکړه او چا سره ولا دا پارامې چل سور کړ دا سپین چر نه دا پانداور دا ماډې بدی نه ولا پوخ نو چې دې پیو خورو چې پیوس کړو استاد وی تا پرون وی چې او پول دی او دا وختنه نری دی او تورې نه تیر دی نو دا حقیقت ته کاسې دی مونږ یارو وی نه دا خو په حدیثو کې ثابت تشتا وی استاد ته په څنګه دی ستا هم پونټه په لاس کې چشمه دی اچولې او چې ته په پورو دی نو سر دم بد سره به د دم نه پورې وطن خو په دې ګران دی یو استاد یې هغه دم ماته مخایا هغه تل شر زر قامه کې د قیامت پر ورځ بتا پسې کم ځای ګرځي ادم راته وخایي غني والله په دې پول تیرې دل ګران دی هغه ورته وی چې دا نن دې کم کار وکړه کنه دا کله کله کوونو موټر وې به کم ما ویل کا موټر وې څه تا وای رسول الله مبارک فرمایي بعض خلک به پیدا سي پوری دي کل برق برېښنا پشان پړق پشان کا جاوید الخیر کر رکاب کو خان واسونو پشان سو په پیاده روانه او چې چا سره خدای طاقت نه لاندې دوزخ ته بغردي نو دوی چې د عقل کم سیسته نه رسي ناغه نه مانی الکه یو نقطه راته هم تنګيږي ما د عقل او د شریعت استکرو نشته عقل چا پیدا کړی دی خدای پاک شریعت چا یې خو دی الله عقل سره جو پیدا کړی دی چې د شریعت نه پته مسالې راو باسي یا د عقل په بنیاد په شریعت عمل وکړي نو چې کوم شي خدای سبب او ذریعہ جوړ کړی دا به مغالب دي او بعضی سیسته زمون عقل رسی بعضو ته نه رسی ما یو ځل بیان کې ویلو د عیسی علیه السلام متعلق مې عیسی علیه السلام بر په اسمان کې جم دی یو سړي راته ټلیفون کوم ممکن د قادیانی به ما ته وستا تقریر مې اورېدو ته وی چې عیسی علیه السلام په اسمان کې دی ما ویو جم دی ویو مې دی ویډیو د اسماته کم ځای کوي اسمان کې او د اسماته ډیران شتا مې نه نشتا ویډیو د اسماته کم ځای کوي میں بھائی جانتا نہ تپوس کوم د مور ګډه کې سو میاشتې تیرې کړې دي نه میاشتې میں نه میاشتې کې سرور میاشتې را کې سانه او سرور میاشتې پس در کې ساراله ما تا هغه کموډو خای د مور په ګډه کې کم ځای پکې او د اسماته کاو هغه ډیرانو خای چې د مور ګډه کې پکې غول کړې هغه ټټیو خای چې تا پکې او د اسمات کړې دي وی خدای را له تنظیم کړو کنه نو خبيث بچی تعالی دلته خدای تنظیم کولی شي غلط ته نشي کولی جنت کې خو د اسمات به جنت معنی وي یو د جنت کې یو د اسمات نشته نه را کوټه او نه کټ بعض سیسته زمون عقل نرسي او شریعت وای مونږ به منو دا څه ده کنه یو ځل جبرئیل علیه السلام نه حضور پاک ته پوښتنه ویته چې مال وحی راوړې څومره سات کې را رسېږي ګوره د دې ځمکې نه لومبي اسمان ته د 500 کالو مزل د هغې نه دویم ته د دویم نه دریم ته 500 کاله د شمېره بیا د هغې نه بره د اووم نه عرش دی د عرش د لاندې سطحې نه بره سطح پورې د 500 کالو مزل وی څومره سات کې را رسېږي چې ته وحی راوړې جبریل علیه السلام ورته وایي وی قبل ان یرتد الیک الطرف ستا سترګه نه رپېدلې چې زه را رسېدلې دا ستا عقل مني پیریان په دې دنیا کې شته چغې خبرې هم کوي اورونه هم بلې خوراکونه هم کوي څاروي هم شته تاسو چغې اورئ څارو ټپارې اورئ
کرام الکاتبین دلته فرشتي ناست دي نیکي او بدۍ لیکي نه موږ یو بل سره خبرې هم کوي نه خبرې اوري نه دروندوالی محسوسه او نه د قلم کشار محسوسه دا ولې یؤمنون بالغیب بعضې څیزونه داسې دي چې زموږ عقل یې نه علي غیب څه ته وایي ما غاب عن بداحت العقل والحواس چې زما د حس او بداحت د عقل نه اوچت دی او خدای او رسول ویشته موږ به منو دې کې اشاره هر څیز خدای د عقل لاندې کړی نه دی چې ستا اعتماد په خدای او رسول شته که نشته که هر څیز د عقل لاندې وي نو بیا به ستا په خدای او رسول اعتماد نو تا به زما عقل یې اخلي منم دا مې عقل نه اخلي نه منم زه څه وایم زه دا مې د عقل مني منم دا نه مني خو خدای او رسول ویلي دي نو بیا یې منم نو معتزله وایي دا تله نشته د قیامت په ورځ ولې په دې به څه تلي په دې باندې نیکي او بدۍ نو نیکي او بدۍ خو اذا وجدت عدمت کې موجود شي ختم شي اعاده د معدوم خو محاله طالبان وي او که بالفرض د اعاده د معدوم راشي نو دا غیر متقوم بنفسها دي او چې کوم شی تللی کېږي هغه خو هغه شی تللی کېږي تقوم بنفسه ما جوهر د طالبانو جوهر عرض تقوم و تحیز به پرېږدي حیز باسم دی پکې به پرېږدي پښتو کې به ویم هغه څیز تللی کېږي چې مادي شي چې کوم غیر مادي شي وي هغه په تله کې ته نشي تللی نو تلف سره پاره د قیامت پر او په تله کې فایده سره ودن خو د هغه څیز کېږي چې نامعلوم وي خدای ته خوار شي معلوم دی امام بخاري په دغه ډله دلته رد کوي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه موږ به انصاف والا تلې کېږي د قیامت په ورځ او بیا وایي دوه خبرې په تله کې درنې دي د امام بخاري خپل جواب وکړ وی الله او رسول وایي چې تله شته نو به زه منم نه پکې کیف یم او نه پکې بل څه ویم خبره خلاصه ده نو ګورې دی مشهور غرض دی اصل غرض یې دا نه دی اصل غرض یې ګران دی هغه ته هسې اشاره به درکړم او ویلې درته نشم اصل غرض یې رد دی په بعضې حنابله یو زمانه کې امام احمد ابن حنبل ته ډېره لویه سزا دي ظالمانو ورکړې وه په مسله د خلق القرآن کې دا اوس یو علمي خبره ده زما وروڼو خو وخت لږ دی ده ضروري ده خو نشم کولی وخت کم مسله د خلق القرآن کې سخته سزا احمد ابن حنبل ته ملو شوې وه نو بعضې حنابلو په افراد کې راغلل په تویش کې راغلل نو هغوی وی قرآن غیر مخلوق دی حتی دا نقوش هم غیر مخلوق دی چې موږ سره پراته دي حتی چې موږ په تلفظ کوو دا هم غیر مخلوق دی حتی چې جبریل په تلفظ کوي رسول الله مبارک او ته دا ټول غیر مخلوق دی دا تویش کې راغلل امام بخاري په دوی راته اساسي چې دا خو زما اعمال او زما اقوال دي او زما عمل او قول دا خو حادث دی زما عمل او قول دا خو تللی کېږي او موضوعا په مخلوق شي کېږي په غیر مخلوق کې نه کېږي او مخکې باب کې هم دا غرض و قرات الفاجر والمنافق چې فاجر او منافق قرات کوي نو فاجر او منافق مخلوق قرات مخلوق هلته هم دا رد دلته خو هغه خبره د اوږده ده نو دا دویمه مې درته وکړه نو وزن شته تله ته به فایده پکې څه ده فایده اظهار د عدل د باري تعالی دی که څوک سوال ونه کړي چې د ما خدا مره نیکۍ وې دا ولې کمې شوې لئلا یکون علی للناس حجة بعد الرسل حجت په خلکو قایم شي اوس خدا سوال هم ګورې نشته چې غیر مادي څیز نه تللی کېږي ترمامیټر باندې مونږ تله معلومه او ته به غیر مادي څیز زلزله تللی تله څه ته چې طالبانو ته پته د شرایط کې شته المیزان ما یعرف به مقادیر الاشیاء تله دې ته وایي چې د شي مقدار پرې معلومېږي په ترمامیټر د تلې مقدار معلومېږي دا تبې ګرمي یخني د هغې مقدار په آلاتو معلومېږي جز چې براوخېږي بلندي درته ښایي تیز رفتاري درته ښایي دا هوا رفتار درته ښایي دا ټول غیر مادي څیزونه دي انسان داسې آلات ایجاد کړل چې غیر مادي څیزونو مقدار مخایي نو الله سره به داسې آله دي خو ولې دا الزامي ده د تحقیقي نه دی ښه تحقیقي جواب دا چې یو تله ده د قیامت پر ورځ بلکل دوه چابلي لري زمونږ دا نیکۍ بدۍ به پکې تللی کېږي او تاسو ته به استادانو ویني چې اعراض د دې عالم په عالم مثال کې اجساد لري مونږ چې څومره نیکي بدي کوو د دې وجودونه دي دلته نه ښکاري قیامت کې به ښکاري او زه به درته نظیر درکړم
رسول الله مبارک فرمای بین انا نائم نتیت بقدح من لبن ودوم د پيو کاسه چاره ولا شریک په ماته اوس کړ واته تو فضل عمر بن الخطاب یاتي حضرت عمر لا ورکل ما اولته د الله رسول سے تعبیر دی ولا وستا بالعلم اولته العلم نو علم غیر مادي شی دی په خوب کې شکل د پيو یا رسول الله مبارک بل خوب لیدل او د کمیس وی تعبیر یې سړي وی دین غیر مادي شکل شی دی او په خوب کې شکل د کمیس دی یا یو توره ښځه لولې چې د مدینې منورې نه ووتله او جحفې ته لاړه الله رسول ته تعبیر دی ویسته وی وبا نو وبا غیر مادي شی دی شکل یې هلته د تورې ښځې دی او یا قرآن شریف کې الله نه وایي سورت یوسف کې انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخرى یابسات قحط غیر مادي شی دی قحط پستر گو نخ کاری او غنم جوارته بینی قحط گو نخ کاری او الته شکل دا اوچو وگو دی او دا ٹپ غواگانو دی او فراخ سالی غیر مادي شی دی او په خوب کې شکل دا سربو غواگانو دا شنو وانگو نو الته شکلون دی الله تعالی کې واچ خیر اخلاص بعد یو قول په کتاب کې صحف ته لیکيږي خو مرجو قول دی په پریدم دلایل ګورشتا یو قول دام دی چې وی اشخاص به تللی کېږي څوک وایي صحبت حدیث ته بې تحقیق وي دلیل کې پیش کوي او څوک وایي اشخاص به تللی کېږي یو ځای کې په مسند احمد کې یو حدیث دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو ځای کې صحابه ناستو یو صحابي چې هغه ډېر کمزوری و هغه صحابي د اونې نه یو څانګه راشوتوله نو د هوا بړقو راړقو نو صحابه وخندل حضور پاک فرمایا مما تضحكون څه پورې خاندې وی من دقت ساقه د الله رسول دې نارو پندو ته ګور دې پورې خندا رااله حضور پاک فرمایي والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من احد دا دواړه پندې په تله کې د قیامت پر د احد د غر نام درنې دی وای نو بعض علما دا وایي چې نه اشخاص ته لیکل کېږي انور شاه کشمیری او حافظ ابن تیمیه دواړو لیکلي دي چې بعض اشخاص به ته لیکل کېږي صرف د مسلمان عظمت په خدای ښیي او بعض صحب به ته لیکل کېږي د کلمې عظمت په خدای ښیي او څوک هلته د وزن نه مجازي معنا هم کوي خو راجح دا ده چې یو تله شته الله وایي وندعو الموازین من بکیدو دلته طالبان یو سوال کوي هلکه زر زر به یې وایم خو د طالبانو درس دی نو چې د دې درس هم خراب نه شي ندعو صیغه د جمع ولې نو الله خو مفرد دی نو یو جواب یې دا دی چې تفخیما لشانه تبارک وتعالی لکه یو کس ته خلک وایي تاسو څنګه یې نو دا د عزت کوي دا شوه یو بل جواب یې شته ادا چې کارونه خدای د فرشتو په ذریعه کوي هغه یې ځان سره ملګري کړي نو صیغه د جمع ذکر کړله الموازین یا د موزون جمع ده لکه مجاهیل د مجهول جمع ده نو مونږ بکیدو موزونات پس کې بکیدو تقدیر بکیدو فی میزان القسط او یا موازین د میزان جمع ده لکه مصابی د مصباح جمع ده اصل کې میزان او نو د کثیر د ما قبل نه پي بدل شوی د میزان او د جوړ شوی نو سوال بیا دلته راځي چې دلته خو یو ده او دلته خو جمع رااله نو بعض علما را تعدد د موازین وګوري قائل وی دا قائد خپل د اعمال خپل د اخلاق بیا خپل څوک وی د هر وخت خپل تل دا راجح دا چې تل یونه جمع ول راوړه په اعتبار د کثرت ما یوزن لهم یا کثرت ما یوزنو یا د پاره تفخیم دې درې ممدا از قسم باندې سوال دا چې دا صفت به حال الموصوف ته او قانون دا چې کوم د صفت به حال الموصوف موافقت د موصوف سره په افراد تسنیه جمع کې شرط ضروری دی دلته موصوف جمع او صفت مفرد راغی نو څوک وایي دا قسم په معنا د خاصتات سره دی څوک زوات مقدر کې نوات د القسط یو دوه جواب نور مصطفی حافظ ابن حجر ښکلي جواب کې ضرورت راغلی ادا چې وی قسم مصدر دی او مصدر صفت د مفرد مثنى مجموع واقع کیږي یقال میزان قسط و میزانان قسط و موازین قسط خیر و خلاص موازین معنا بدا سے نه کې چې تل دا انصاف دا ګوري مضاف مضاف الیه نه دا موصوف صفت دی انصاف والا تلا دا بکیلو لیوم القیامه لام اجلیه بغشتی رست بحساب مقدر کړي حساب یوم القیامه او لام په معنا فی وقت اشکال نشتا یوم نه مراد نهار نه مطلق وقت او قیامت معدول د قائمت نه ساعت سره مقدر دی الساعه القائمه نو دلته بس شي منبکی د انصاف وانا تل فرض د قیامت دا به ولګو
ورونو یو څو خبرې پکې نورې شته سوالات او جوابات خو وخت کم دی اکثر موږ وایو که نه عوام به وایي چې دا ته څه دی ما یو ځل چاته کافیه خوله مولانا صاحب یو د سکول استاد راغی ما ته کافیه شروع کړه نو ورته مې شروع کړه چې مې شروع کړه مې فإن قیل که څوک سوال وکړي موږ به دا جواب وکړو فإن قیل که څوک داس جواب وکړي قلنا موږ به دا ووایو فإن قیل که څوک دا سوال وکړي هغه راته په کتاب لاس کې خو یا سوی مولانا صاحب مې دا که څوک سوال وکړي وایي زه راته مخامخ ناست یم چې زه سوال نه کوم د بل چا څه کار دی سړی که څوک سوال وکړي زه سوال نه کوم ورته وایي که څوک سوال وکړي چې څوک وکړي هغې ته بیا جواب ورکوه زه نه کوم ما په دې معنا پوهېږه نو هسې نه چې د عوام وایي چې دی وایي که څوک سوال وکړي نو موږ خو هسې ناست یو موږ خو سوال نه کوو وان اعمال بني آدم وقولهم توزع نو بعضې خبرې مې پکې قصدن پرېښودې د وخت د کمې له وجې ښه دلته یو خبره درته کوم ادا چې موږ به کېږي انصاف والا تلې په ورځ د قیامت دا تله به کم دی پرته دی دا تله 10 عمره ډېر دی دا خلک به تنګ شي که نو دلته سوال راځي چې دا تله 10 عمره دا به کم ځای ږدي کیفیت د وزن به څومره نگراني به څوک کوي نو لومبۍ چې موږ د قبرونو نه پاسو هر چا له به خپل عمل مخې له راشي بیا د هغې نه پس د هر پیغمبر حوض دی زموږ د خپلې مبارک پیغمبر د حوض نوم کوثر دی هغې له به ځو که خیر انشاءالله ځو به که نه که خیر لاس اوچت کې څوک تل غواړي ماشاءالله الله دې د حضور پاک د مبارک لاس په ذریعه دا اوبه زموږ نصیب وګرځوي او موږ به ځو که خیر انشاءالله ښه چې دومره خدای پاک په موږ احسان وکړو موږ مسلمانان پیدا کړي کلمه گو درود شریف هم پې وایي نو لږ پرهیز کوئ او عبادت کوئ که خیر انشاءالله هغې له به موږ ځو انشاءالله نو د هغې نه پس به عملنامې راخورې شي چا له په ښي لاس کې چا له په ګس لاس چا له د شاته طرف د هغې نه پس بیا پل دی او پل ته مخامخ تله لګېدلې ده او بره د الله عرش دی نو دې کې متعدد روایات دي زه به ټول یو ځای کړم الله به نگراني کوي په خپل جبریل علیه السلام وزدان دی تله به یې نیولي او د تلې ډنډه او هغه لسان المیدان هغه شي ته به ګوري چې داسې داسې کوي کرام الکاتبین به م ولاړې وي چا چې د خلکو نیکۍ لیکلې ملک الموت ته م ولاړې لکه اطاعت نجر نه سرکاري وکیل وي که نه دقسې به هغه ولاړې او هر پیغمبر به خپل امت ته ولاړې ملک الموت به م ولاړې او آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړې مسند احمد کې روایت دی آدم علیه السلام ته به الله آواز وکړي یا آدم قم پاسا نو وبدرېږي قم عند المیزان تلې سره ودرېږه جعلتک حکما بین ذریتک ستا په بچو کې مې ته انصاف درکړو داسې رپېږي به غریب ولاړ تله څومره ده نو داود علیه السلام یو ځل د الله نه سوال وکړو وی الله دا تله راته وښایه نو چې ورته یې وښوله نو بېهوشه پرېوته نو چې هوش کې راغی نو ژړلې یا الله هغه خو دومره غټه ده که دا اوه اسمانونه وواړه ځمکې په یو چابړي کې واچې په یو ګوټ کې ځایږي خدای زموږ په عمل به څنګه ډکېږي نو رب العالمین وفرمیل ای داوده چې زه وغواړم نو په یو کجوره هم ډکولی شم عمل کې چې اخلاص وي که نه هغه کې خدای وزن پیدا کوي ګور یو خبره ته بله موقع تکثیر د اعمالو مطلوب نه دی تحصیل د اعمالو مطلوب دی قرآن شریف کې کوم دی خلق الموت والحیات سورۃ تبارک الذی کې دی لیبلوکم ایکم احسن عملا اکثر عملا نشته عمل ښکلی کوي د مولیانو طالبانو صاحبانو کم دا ویم چې منځونه ښکلی کوي زر زر نه کوي بعضې خلکو بیا ګورې د رمضان سیزن را روان دي تراویح بیا هغه مولا پسې خلک کوي چې لکه د کلاشنکوف په شان ډزېږي یو پکې ما ته چا ویل دا کلاشنکوف مولا دی مې ده به دشمني وي غاړه کې به کلاشنکوف پروت وي نه وي دې په مانځه کې د کلاشنکوف په شان ډزېږي بل راکټ مولا دی راکټ مولا هغه څه وایي الحمدلله ولد والي حمدت هلکه خدای پورې ټوکې کوي ظالم داسې کوي منځونه ښکلې کوي
قوم تاسو په شاته ولاړ کوم زم خراب کو تاسو مستباشو دا غیم تباشو وبال کول تاسو په سر قوم جلسه خپل کوي قسم دې ذکر کړل دي خپل علماء ته هم د تبلیغ ولا منځونه تاسو نه خولي هغه خشته منځ کوي پکې ذکر کوي ذکر تبلیغ والا منځ کې پکې یو بل ترتیب کې دا منځونه صحیح دي تبلیغ له خپل عمل د تاسو ټول ته ویم ښا بچو باندې علم وکړي علم او یا تبلیغ سره خپل وابسته کړي دین برخه قسم دې تبلیغ نشي ډېر خلکو ګیره پرې خو د تبلیغ د برکت نه ډېر خلک به د مال په کې خدای پاک نه کار کوي ډېر خلک د تبلیغ د برکت د صالحان دې دې من کې ونو ترته مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي وی مولانا الیاس رحمت الله علیه کله بیمارو دې تاسو ته ودا دا هغه بالکل اخیری بیماری وا وی ما ته خلق وای چې هغه خو چې کوم د خانقاه یا د شاګردان چې حضرت باندې خو ډاکټرانو ملاقات بند کړي وی میں چې دا هغه تکلیف کې لنی راغلی اس کو زحمت دینے کے لیے نہیں آیا اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں اور جب میں رخصت جاؤں تو ان کو صرف بتا دینا کہ محمد شفیع دارالعلوم دیوبند سے آیا ہے بس یہ بتایا تاکہ میرے لیے دعا کرے وی کہ واپس شو ما سره راغی وی حضرت تمالو وی هغه وی کرے وی کہ دواره لمډي زیاتې وځه ډېر وځه دا سروجل کټ کې پروتو چې سلګي وایي ما حضرت کیوں روتے وی ما ته وی چې مفتی صاحب دو باتیں مجھے رلاتا ہے دو باتیں دا اور ہے دا دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اخیری خبر ہے حضرت دو باتیں مجھے رلاتا ہے دو خبریں جڑائی یو میں دا جڑائی چې ما دے خلقو تا بستری پا اگر کلی او گسر پا گسر اگر دے گا اب خلق میرا آغون کلی یارے گم پدے کہ اسنا دا قیامت پر اللہ پاک زما پا عمال اسرا چرخی راکا گی اور آتاوی کہ محمد الیاس دا خطا زما دا پارنو کردی دا خوردی لکرو چی دا خلقو مشر شی مشری دا تمیلو چی خلق دی عزتو کی خلق دی قدرو کی دا یو ڈال مشر شی دا نوم دا پارا دی کردی پدے یارے گم شیطان وسوسے چی اسنا زما عمال کراس نشی سور نشان پدے جار دویم پدې جالم کې اولوی ډاله مې جوړه کړه ما خو پنې غلار ولا چولې ما خو دې له ډاله جوړه کړه چې زده کړه وکړي تبلیغ څه شی دی زده کړه چې دا زده کړه وکړي او بیا چې کومه زده کړه وکړي چې خلکو ته ورسوي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون دوی سجدکی نو کور بخلقو تا خای دوی سجدکی نو محلک بخلقو تا تعلیم ورکی نو زدبکی ما خودی دا پارا کردی دی اسنا دا ڈل سو غلط استعمال نکی مانا پس بل سوکراشی سے نور مقاصد تیوان نلی پا غلط وروانا چی جو ڈل میں جوڑا کردے مفتی صاحبی موتوی حضرت جوابی غورا دا ڈنبے خبر جستا پر لگی کما یارا پرتا دا جیسے نہ خدای تقبل نشي او الله دونه وي چې د دنیا سوچته و چې دې وخت کې د مرګ په وخت کې د چا پزله کې دا سوچي دا استدراج لري د قبولیت نشان د اعمال د قبول دي ان شاء الله خوف خدا کې دی ته بدی یریږي او هو ماشاء الله دا خدای به مقام دی دا مقام خدا الله در رسیدو دي سي پدې خدا خدای حمد ادا کا او دویم دا چې تا دا کمشې شروع کړی الله د پاره دې شروع کړی سره پاره فکر مکوا دا به پټوله دنیا کې ګرځي دا به سو غلط چرم استعمال نه کی او دا غاړه تا په پټلې ورا چولې دې په دنیا کې به ګرځي او ډېر کافرانو ته به خدای ایمان نصیب کړي ډېر بدعمله به خدای نه کان کې هغه څه شوا کنه شوا جواب راکې تبلیغ غاړه پټوله دنیا وګرځي نه ما سخکال مولانا سے بھی چلو ما پا دارالعلوم نعمانیہ کے نمونگ شاگردان دا جبازی پکی نستی مونگ سر 1035 طالبان دا دور حدیث سخکال پارشو پا نعمانیہ 1035 نو ما اغوین تپوسو کا ما بچی چی کم علکان دا تبلیغ دا برکتنا علم پسیو تیری غلا سوچت کے
پلار تبلیغی و نو علم ته بچی وسته رور تبلیغ لتلی و نو زوی علم پسې وسته نکی تبلیغ لتلی و نو زوی وسته اغا لکان یاره تقریبا 85% لکانو لا سوچت کوي موږ د تبلیغ د برکت نه علم پسې وتی بیا په دارالعلوم حقانیه کوله خټه کې د ماسپخین نه پس دما درسي الته من دا چلو کو الته 1200 پورې طالبانو تقریبا الحمدلله مې بچي چې کومه لکان د تبلیغ د برکت نه علم پسې وتی الله سوچت کې یاره تقریبا 80-85% لکانو لا سوچت کا وي موږ هغه یو چې د تبلیغ د برکت نه علم پسې وتی د خدای پاک مولانا اجازه صاحب په قبر کې څو کم اجر ورکړي د شیخ الهند شاګرد دی دیوبند شیخ الهند د مولانا قاسم شاګرد دی مولانا قاسم رحمه الله د شاه عبدالغنی شاګرد دی شاه عبدالغنی د شاه محمد اسحاق شاګرد دی هغه د شاه عبدالعزیز او هغه د شاه ولی الله شاګرد دی څوم د شیخ الهند خدای څونه کار اخیستی نو مولانا الیاس رحمت الله علیه ډېر وکا نو د عوام ورونو ټولو ته چې تبلیغ سره خپله وابستګي قایمه ساتئ ښه تبلیغ نه بار موځئ دعوت و تبلیغ خامخا دی شبي جمعې لګوئ سیروله لګوئ چله لګوئ څلور میاشتې لګوئ خامخا راوابستګي ساتئ دین به زده کړئ مونځ به زده کړئ نو دا مې دې پورې وي چې ښکلی عمل کوئ خشته مونږ ښکلې کوئ اعلی طریقې سره د قومي او د جلسې خیال ساتئ نو وایي چې یو کجوره باندې الله وي زه ډکولی شم ښه اوس دا تله چې دا به څنګه او کیفیت د وزن به څنګه نو علامه زرکشي هغه وایي د دنیا د تلې اولټ وي دنیا کې تله په دروند شي ښکته کېږي په سپک پورته کېږي هلته به په سپک باندې ښکته کېږي په دروند به پورته کېږي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه دلیل پیش کوي لیکن علما وایي چې نه اما من ثقلت موازینه صعدت یې نه دی ویلی نو معلومیږي دا چې دا به درونوالی پیدا کوي او هغه بره ختل په دنیا کې اعمال دي بره خیږي بهر کیف موږ به کېږو انصاف والا تلې پر ورځ د قیامت وان اعمال بني آدم او قولهم توزن اعمال د بني آدم او خبرې د هغې به وزن کېږي دلته طالبان بیا سوال کوي چې اعمال جمع د قول مفرد ولې راوړو وی د اعمالو تعلق جوارح او اندامونو سره د هغه متعدد دي او د قول تعلق د خولې سره د هغه مفرد را نو ځکه یې قول راوړو او بله نسخه کې اقوال شته دلته امام غزالي یو خبره لیکلې ده لږ ضروري ګڼم د هغه یو کتاب دی د امام غزالي الدرة الفاخره فی کشف علوم الاخره دا د انلوالې ډېر ښکلي کتاب دی الدرة الفاخره فی کشف علوم الاخره یو بل کتاب دی د علامه قرطبي دا به قرطبي وایي قرطبي به نه وایي قرطبي د هغه کتاب دی التذکره فی احوال الاخره او شرح الصدور خو د سیوطي تاسو ته معلوم دی نو امام غزالي لیکلي دي چې د یو څو کسانو اعمال د دې نه مستثنا دي یو د پیغمبرانو د اعمالو وزن نه کېږي ځکه عمل د نیکو او د ګناه منځ کې تفریقې دپاره یې وزن او د هغوی خو ګناه نشته ټیک ده خبره د ماشومانو وزن به نه کېږي چې ماشوموالي کې مړه دي یا کوم مجانین په مجنونیت کې مړه د هغوی وزن به هم نه کېږي ګناه نشته او یا زره کسان چې بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي چې په هغې کې عکاشه ابن محسن رضی الله عنه هم داخل شوی دی دا دې حساب کتاب به هم نه کېږي د دې وزن به هم نه کېږي بلکل ټیک شو لیکن امام غزالي وي د کافرانو وزن به هم نه کېږي ولې وی د هغې نیکي نشته د دې نورو ګناه نشته د هغې نیکي نشته او قرآن شریف کې الله فرمایي چې فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا لیکن امام قرطبي دا خبره رد کړې دا هغوی د کافرانو وزن به کېږي ولې دا بعضې رفاهي کار دی هغوی ته خو نیکۍ ښکاري که نه اب ولا پتله کې واچي خو ایمان ورسره نشته نو دروندوالی به نه او دلیل یې دا پیش کړی دی تاسو ته ویم اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون نو خفت موازینه نه معلومیږي دا چې وزن به کېږي او اب سپکي او فی جهنم خالدون نه معلومیږي چې دا کافر دی نو بس صرف دغه څو کتل مستثنا شوی بیا بني آدم په حکم کې بنات آدم هم دي په نصوصو کې د رجالو ذکر سرطني او د ښځو طبعاني او جنات هم پکې طبعا مراد دي ښه د هغوی وزن هم کېږي
دا به وزن کی دی خپل دعوه کې خوده نو رد راغی په معتزله او په خوارجو هم او رد راغی په بعض حنابلة هم چې دا مخلوق دي ودل د مخلوقاتو کېږي دا قدیم او د غیر مخلوق نه کېږي. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية مجاهد به امام التفسير دے دا قول د تعلیقا راوړ سند ولا ذکر نکم چې قسطاس عدل ته وي په رومية جمع کې دا رضی خپل د عبد کې او غریب شرح په بل غریب کوي نو سورۃ بنی اسرائیل کې الله تعالی فرمایي ودنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا نو قسطاس عدل ته وي په رومية کې نو د طالبان د طبيعت سوال کوي وی قرآن شریف په عربي دی انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون دا عجبي پکې څنګه راغی رومي نو بعض حضرات وایي چې دا د مجاهد رہے چې رومي دی دا درست نه ده داره دا د ترادف د لغاتو نه دی لکه تنور پښتو کې موي اردو کې موي فارسی کې منابع کې میا صابون عربی کې موي فارسی کې موي او اردو کې موي پښتو کې د قرانګي دا حساس د په رومي کې استعمال دی په عربی کې نا یوش او یادا چې دا عجمی لفظ د معرب شوی دی الف لام د خواص د عربیت دی پکې داخل او یاد دریم دا چې د اوس پښتو کې تقریر وکم یو دوه درې ټکي د عربی وایم سو خدا نه وای چې ګنې د عربی کې تقریر وکړو نو د قران اکثر الفاظ عربي دي په یو لفظ دو لفظ د عجمیت عربیت قانون دی او یا سلورم دا چې د قران اسلوب عربي دی د عجمی راغی نو خواص د عربیت په پکې داخليږي خلی په پکې اوس که یو سوال تداو کې چې ولې خدای سره عربي الفاظ نو چې عجمی پکې راوړي سو الله تعالی خو ذخیره د عربی ډیره وه نو درې جواب دي خو زه به درته یو وکړم ادا چې الله په قرآن شریف په اسلوب د عربو نازل کړی دی نو عربو دا الفاظ استعمالون نو الله د هغې د استعمال د الفاظو خیال وساته نو دا الفاظ یې پکې ذکر کړل بل یو جواب یې درته وکړم ډېر مزېدار دی ادا دي چې قرآن شریف معجز دی الله د دې خبرې اظهار کوي چې قرآن عربي دی موجود دی که عجمی لفظ د الله په کلام کې واقع شي هغه بیا ورسره بیا موجود دی ويقال القسط مصدر المقصد طالبان دلته بیا فإن قیل سره سوال کوي چې قسط مصدر د ثلاثي مجرد دی او مقصد خو مصدر د ثلاثي مجرد اسم فاعل د ثلاثي مجرد فی دی نو د مقصد مصدر په اقساط ته نه قسط نو بعض حضرات وایي چې دلته د قسط نه اقساط مراد دی بحذف الزوائد او څوک یې مضاف الیه مقدر د القسط مصدر مصدر المقصد زه بیا راته ښکلی جواب وکړم ما د طرف نه ووایم چې دلته د مصدر نه مصدر مصطلح نه دی مراد اصل ماخذ مراد دی اصل ماخذ مصدر د ثلاثي مجرد وي د چا دپاره بالذات او د مزید او د ملحقات او رباعي دپاره بالواسطه دیوی مقصد عادل توای ان الله يحب المقصدين واما القاصد دا وهو الجائر ندخه ټیک فهو الجائر قرآن شریف کې الله فرمایي اما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا درونو یو خبره تاسو ته وکم ادا چې دلته کې امام بخاری فرق په باب وکړو کباب د مزید استعمال شي نو عدل توای او کباب د مجرد استعمال شي نو ظلم توای نور علماء دارې رد کړي د طالبانو لا یو خبره کوم چې د عوام په پوي نشي مدار تفسیر بخاری على تفسیر ابي عبیدہ مدار تفسیر الامام البخاری یا جامع البخاری على تفسیر ابي عبیدہ وتفسیر ابي عبیدہ فی التفاسیر ضعیف بس دونه پیدان کوي کې نو دا د ابو عبیده تفسیر دی د تصدیق په یو قالو کو یو قالو د اعتبار دی قائل نه دی معلوم سره دی نشتا اصل فرق په مصدر بنا دی په باب نه دی که مصدر قصدی قصده یقصد قصدا نو ظلم ته وي کبا مجردی کما دی او که مصدر قسطی نو انصاف ته وي کبا مجردی کما دی لکه عدل عدل عدلا یا عدل عدل عدولا حجاج ابن یوسف سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نیولے نو اخیرہ کہتے تپوسو کوئی دے سنگے ما وی انت القاسط العادل انت القاسط العادل نو خلق و توی گور آغا دل غریب صفت کا او تی وجنی وی صفت نا غر کے کلمہ وی راتے ظالم ہوئے او کافر امراتا ہوئے قاسد دا قصد ماخوذ دے اما القاسدون فکانو لجہنم حطوبا مظالم و جہنمی راتا
او عادل د عدل نه دی ماخوذ اغه نه ماخوذ چې اما الذين كفروا بربهم يعدلون چې تعدلوا برابر والے کې د چا د غیر الله مع الله نو میرا تم ظالم او میرا ته جهنمی میرا ته مشرک ہو بس مخکې دوس احمد ابن اشکاب د دوستان دا درې کسان په یو زمانه کې ګوري تیر شوي دي علي ابن اشکاب احمد ابن اشکاب محمد ابن اشکاب نو ظاهر کې خلک وایي دا درې واړه دي او حافظ ابن حجر وی لیس بینهم قرابه ولا معرفه وی قرابت خو څه کې رشتہ داری کې معرفت هم نشته نور احوال درابیانو نه ذکر کوم ابو استادانو ذکر کړي دا استاد محمد ابن فضیل دینه پر غرابت شروع صحیح د غریب سره یو دیکيږي ها دا د جماهیر علماء ره محمد ابن فضیل متفرد عماره دی باندې شد کړي دا خطا دی عماره نه دی ها عماره په ضمیر د عین په فتحې د بن سره ابن قعقاع او ابو زرعه پنځه کسان دي دلته مراد حارب او عمر یا حارب ابن جرير بجلی یو بل مشهور دی عبید الله ابن عبد الکریم رازی واغرست تیریږي هغه وستانه دی د نقل کې د حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا د خوري وګت تاریخ ته ادب تنشم ویلي قال استادان بدر طويل صرف دونه بدر توي ما چې حاکم په مستدرک کې د په حالاتو کې یو خبره لیکلې ده وکانه له خيط يوم ذي وسره او دا مولا قاری مرقات کې لیکلې ده فيه 1000 عقد زر غوټه به پکې زر يسبح بها باغي به تسبيح وي وروزانه ابو هريره دول زر کرت استغفار وي سونا 12000 کرت دا احمد ابن حنبل په مسند کې مراوړی دی او دا مستدرک د حاکم کې مشتا دول زر او علاوه دول زر وي په قدر د ګناهونو ویډیو دي ماشاءالله نو قال دی سوی قال النبي صلی الله علیه وسلم کلمتان دو خبرې دي طالبان بیا د سوال کوي چې کلمتان په تسنیه د کلمتون ده او کلمه خو موضع لمعنى مفردين او دا خو کلامان دي نو یو جواب دا چې دلته کلمې نه مراد ذکر رجل مراد نه کل کلام ته مراد یا ما يتكلم به وتوان حبیبتان محبوب دی رحمان تا دلته بیا حافظ ابن حجر سوال کړی چې فعیل په معنا د مفعول او د مذکر مؤنث دواړو سره مذکر استعماليږي حبیبان پکارو دا ولی حبیبتان راوړو نو جواب دا چې هغه قاعده جایزه ده واجب نه ده ستاسو وخت د حبیبان و که حبیبتان و او دلته حبیبتان ذکر ورو چې سجع برابر شي محبوبي ولدي الله تا لمحبوبيه قائلهما یا دا الله صفات دی الله تخفل صفات خوخي ولی الله تخفل صفات خوخي دو وجه دا توي یو دا خدای صفات ذاتی دي چاله دی ورکړي زما صفات هم الله را کړی ډېر زموږ صفاتونه زوال قبلای مونږ خپل صفاتي یو سلیوي خولي وي خو چې کله بوډا شو جامې کپی شي او بیا هغه خوبصورتي پکې نه چې په ځوانۍ کې و دا څه ده کنه یو جنوي په خپل حسن ناس کوي ناس ارسو کې تپوس کوي چې دا ډېره ښایسته او ښکلې ده خو چې بوډۍ شي نو د مخ ته یې ګوره جرابه ته جوړه شي زړه پوسکې ته جوړه شي بیا او په ځوانۍ کې چغې وایي میرا جسم اور میری مرضی چې بوډۍ شي بس بیا ورته ګوره زړه وخښي بیا هم پی ورکوي مخکې ده نو سوی محبوب دی رحمان تا دا رحمان لفظ ولی راوړل حافظ وی دې کې اشاره دې ته چې په دې دوه خبرو دومره لوی اجر ورکوي مقتدی رحمت د باری تعالی خفیفتان علی اللسان وجب آسان دي نو ممتخ ګرانواله پکې نشته لیکن طالبانو ته یو خبره کوم ګوره مبني پکې نشته ثقيل په نسبت د معرب بعض اعرابات په نه راځي فعل پکې نشته هغه ثقيل په نسبت د اسم بعض اعرابات په نه راځي او دا غرانګي غیر منصرف پکې نشته ثقيل په نسبت د منصرف کثرت من په نه راځي التنافر د کلمات او غدائرها مستكثرات الى العلا تدل العقاف في مثنى ومرسل ام پکې نشته او قريب المخرج حروف قبر حرب بمكان قفر ليس بقرب قبر حرب قبر هم پکې نشته نو آسان او دا استعاره د سهلتان نه د ګورخه خفت د ما یوزنو سره تعلق لري ثقيل چې تر مادیات سره
نو ثقيلتان فی المیزان په تله کې درنې دي. دغه د سوال شوه چې هر کله په ژبه اسانه دي نو بیا به وزن کمي دی وینا په تله کې درنې دي. مناسبت د باب هم شوتل ثابته شوه. او تله کې ولې درنې دي؟ ځکه د الله ټول صفات پکې دننه پراته دي، مشتمل دی په صفات سلبیه او ثبوتیه یا صفات اجلال و اکرام د باری تعالی. دا خبر مقدم اگر چې ابن الحمام ته مبتدا وایي و د نور علما په خبر مقدم. او خبر ولی مقدم شو؟ د تشویق د سامع لپاره. حافظ ابن حجر لیکلی دی وی کله چې یو خبر موصوف شي په صفاتو حسنه او سره نو مترغیبا او تشویقا د هغې تقدیم حسن دی چې شوق پیدا شي. څنګه شوق؟ پیغمبر مبارک وی دوه خبرې دي ډېرې نه دي، یعنی ترغیب درکې چې وی وایي الله ته محبوب دی، الله په خوشحالېږي، ترغیب درکې چې الله خوشحاله کا. دریم څه؟ وجب آسانې دې ستړی کېږي پې نه، او څلورم تله دې پېډه کېږي. دوه خبرې کم دي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نورونو زم ستړی شم او دې کې ډېر بحث چې سبحان مصدر دی او کیسې مصدر دی او عالم مصدر دی او بیا مفعول به دی او که مفعول مطلق دی. اخره کې د طالب علم عبارت هم وایي سند به وایي او به وایي اخره کې خاطر بس کم یا به وایي. نو سبحان الله وبحمده سبحان دو ابتدا مصدر دی او فعل محذوف دی. سبحت الله سبحانا یا اسبح سبحانا. زمخشري ورته علم وایي. یا په سوال کې چې د علم اضافت خو ممنوع دی، وایي چې علم د ذات وضع د ذات لپاره او علم شخص اضافت ممنوع. دا علم جنس دی وضع د معنا لپاره او اضافت مفعول به ته شوی دی او حذف د عامل په حسب وجوبي سره دی. او بحمده عطف د جملې په جملې دی احمده بحمده یا حال د حال کون متلبسا بحمده. سبحان ولد دوه لروړه مقدمه کو. یو پکې تخلی ده په حمد کې تخلی ده او دویم دا چې تسبیح مستلزم حمد د پاره دی. دریم دا چې تسبیح کې رد په فراق باطل او د الله ډېر خلق علوم ثابتوي لکه زوی لور وغیره. او حمد کې تجارت نشته، د خدای ښه صفات ټول مني. العظیم درې معنی دي، یو عظمت ته ذات نو توحید ذاتی ثابت شو، رد راغی په شرک فی ذات باندې. او یو العظیم په اعتبار د صفاتو توحید فی صفات رد راغی په شرک فی صفات. او عظمت د افعالو نو توحید فی الافعال راغی رد راغی په شرک فی الافعال. نو دا مجموعه دوه جملې د حرف عاطف نشته ځکه مناسبت یې زیات دی. دا به مبتدا کم مؤخر تعویلا برابر خبر مقدم شي. بس اخیری خبره ده چې امام بخاری په آخر کې داسې حدیث راوړو چې کفاره د مجلس ته رسول الله مبارک فرمایي وی چې څوک په یو مجلس کې په آخره کې د الله تسبیح وایي دا کفاره د مجلس ګرځي وایي. نو د امام بخاری هر باب په منزله د یو مجلس دی. نو آخره کې داسې حدیث راوړو چې اسم په تلفظ راشي نو کوم د استادانو نه یا شاګردانو نه مجلس کې څه بې ادبي غلطي شوي نو کفاره به وګڼل. او د جنتیانو اخري کلام بسي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دا حدیث خیر کې راوړو. او صرف ابو هريره رضی الله عنه فرمایي دی عوامو ته خبره کوم. حضرت ابو هريره وایي چې رسول الله مبارک فرمایي من قال في اليوم سبحان الله وبحمده 100 مرة يسوق دروازه دا سل کرته وي محيت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر چې د دریاب د زګ عمر ګناهونه الله به وته معاف کړي. او چې څومره مرګري دلته ناشه ټول به وعده کوي ان شاء الله چې سل کرته به دا وایو دروازه ښه لا سجد کې وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ان شاء الله وسره وایي. بس پدې باندې اکتفا وکم. مسائل مستنبطه پاتې دي خو وخت په لګي او د قاری سے بلګ عبارت وای چې ربي خپل د مرګرو قرائت هغه دغه برابر شي نو بیا به دا نه پس نور ترتیب ورپسې وای.